पूरा का हाँ مونږ ویلو سو سپلیمنټري یونټس صحیح شو د تاسو پته ده چې فزیکل کوانټیټیز چې کوم دي هغه دوه کلاسز کې مونږ تقسیم کړي دي یو ته وایي څه بیس فزیکل کوانټیټیز او بل ته وایي څه ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز صحیح شو بیس فزیکل کوانټیټیز مونږ ویلو چې هغه دي 7 in a number صحیح شو نه هم کې تاسو ویل دي فزیکس کې صحیح ده او بیس فزیکل کوانټیټیز چې دی هغه فزیکل کوانټیټیز دي چې هغه د بل فزیکل کوانټیټي په ټرم کې مونږه نه ایکسپلین کوو صحیح شو او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز هغه دي چې هغه د بیس فزیکل کوانټیټیز په ټرم کې مونږ څه کوو ایکسپلین کوو خو دوه فزیکل کوانټیټیز داسې دي صحیح ده یو پلین انګل صحیح شو او بل سالډ انګل چې دا هغه وخت کې د خلکو کنسپټ دا و چې دا بیس فزیکل کوانټیټیز هم نه دي او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز هم نه دي صحیح شو نو دی له جدا نوم ورکو چې دا څه دي سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز دي سری سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز خو به په 1995 کې دا ډیسایډ شو چې دا دواړه فزیکل کوانټیټیز چې دي پلین انګل له او سالډ انګل له دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دي هو ډایمنشن بیس دي صحیح شو دا وری ډیسایډ شو چې ډیرایوډ دي او ډایمنشنل لیست دي دا ویو صحیح شو نو سپلیمنټري او د دې چې کوم یونټس دي د پلین یونټ پلین انګل یونټ چې هغه ته اس ای یونټ دی ریډین او د دې یونټ چې هغه دی څه ریډین نو دی یونټس ته موږ ویو سپلیمنټري یونټس صحیح شو اوس دا سپلیمنټري نه دی اوس سری ډیرایوډ دي صحیح شو نو نمبر 1 چې کوم دی موږ ویو څه ریډین صحیح شو ریډین چې دی this is SI unit system international unit of a plane angle صحیح شو عام چې کوم تاسو تر اوسه پوری میث کې انګل ویل اک انګل صحیح شو پلین انګل چې کوم دی یعنی دا 2 ډایمنشنل انګل دی سره 2 ډایمنشنل انګل دی صحیح ده مثال کے طور پر دا یو لاین دی صحیح شو او دا بل لاین دی صحیح شو د دوه په منځ کې دا چې کوم انګل دی دا په یو پلین کې راځي کنه دې لپاره د تړ پلین ضرورت نشته صحیح شو مثال کے طور پر دا y एक्सिस شو دا x एक्सिस شو نو x y پلین کې دا پروت دی څه کوته سوی 2 ډایمنشن یو x y پلین ته هم سوی 2 ډایمنشن چې دوه एक्सिस کې هغه ډیسکرایب کیږي چې کله وتا د تړ एक्सिस ضرورت دی به ته موږ 3 ډایمنشنل وي ته سوی 3 ډایمنشنل صحیح شو او دا زموږ سره ډیسکرایب کوي موږ په سرکل کې پس کې په سرکل صحیح شو نو پلین انګل چې کوم دی د دې ټریډیشنل چې کوم یونټ دی تاسو ته ما ویلو هغه ته موږ یو څه ډیګري صحیح شو څه ته یو ډیګري صحیح شو او ډیګري چې دی هغه تاسو ته ما ویلو چې فرض کړئ یو سرکل دی صحیح شو دا زموږ سره یو سرکل صحیح شو او د دې سرکل چې کوم سنټري هغه ته موږ سنټر اف سرکل ویو صحیح شو او د دې سرکل چې کوم دا لینث دی دا سرکولر لینث چې دی د موږ یو څه سرکمفیرنس صحیح شو او د سنټر نواله په سرکمفیرنس باندې اني پوینټ چې دی د دې په منځ کې ډیسټنس ته موږ یو څه ریډیوس صحیح شو او هر یو د سنټر نه په سرکمفیرنس هر یو پوینټ ته لاین راکم دا ټول ریډیوس چې دا به صحیح برابر وي صحیح شو اوس فرض دا پوینټ A شو دا څه شو پوینټ A دی پوینټ A نه ما ناپ شروع کو میجرمنٹ می شروع کو صحیح شو او بیا واپس رالم دی پوینټ A پورې واپس بیا رالم دی پوینټ A پورې واپس نو دا چې څومره لینث دی لینث موږ وسو سرکمفیرنس اف سرکل او چې څومره دی سرکل ریډیوس سیوای دومره سرکمفیرنس دومره څه سیوای سرکمفیرنس سیوای صحیح شو نو کدی پوینټ A نظر راشمه پوینټ B ته پوینټ A نه راشمه پوینټ B ته صحیح شو نو اوس کدی سنټر نه پوینټ B ته ز ریډیوس راکم دی نه څه کما پوینټ B ته ریډیوس راکم بیا B نه راشم پوینټ C ته بیا
सी सेंटर न सी रेडियस सगमा राकम नो दी सेंटर सर यो शे बदली खबर और रसीद है कना वल दाव बिया दाव ख अखवाल शंबेबा खसेवगी दी तम एंगल दी तसयो यानी द दी रेडियस और द दी रेडियस पमंस की दी सेंटर सरदा सरे एंगल या द दी रेडियस और दी रेडियस पमंस की दी सेंटर सरदा सरे एंगल सो which sumra zo circumference of circle kawar koma numero sara angle se wagi numero sara angle segi yani kabdi nazar alam sita nu lag angle mi kawar ko dal taralam khadir angle mi kawar ko dal taralam khadir angle mi kawar ko sahi so khabar aur se jayega कि sumra pa circumference the distance cover सेवा को numero ba angle सकी सेवा की खबर और से जayega maximum angle चिरे आगे बजमु सर्कल कवर की चिकल जद दी पॉइंट ए ना शुरू शमा और वापस दी पॉइंट ए तराशम वापस दी पॉइंट ए ता राशम खबर और रसीद है ना ये पूरा सरकमफेरेंस में कवर को पूरा सरकमफेरेंस में कवर को मतलब मैक्सिमम एंगल सर्कल की मैक्सिमम एंगल इज का सर्कल की मुंग एंगल डिफाइन को सही शो नो दैट इज फरस का दी तराशमा नो एंगल बदुम रशी दी तरालम एंगल बदुम रशी सही शो दी तरालम एंगल बा दुमरशी और वापस ए तरह शमनु एंगल बा द मैक्सिमम एंगल दसरे मैक्सिमम एंगल सही जो उस चिकम दे चूंकि एंगल चिरे अगर फिजिकल क्वांटिटी सही जो which physical quantity da mung value which physical quantity aga quantity da jaga mung measure kule shu au measurement da par mung sar sapakari स्केल पकारी सपकारी स्केल पकारी खबर और ऐसे रहेगा ना इन मिसाल के तौर पर लेंथ ज मजर कोम सही शो नु लेंथ मेजरमेंट द पार बस पकारी स्केल ब पकारी सही शो और द स्केल तस्तमा वैल्यू छिदागी प्रॉपर्टी दा मिसाल के तौर पर द 0 मीटर दे दा 1 मीटर स्केल 1 मीटर स्केल सही शो नो उस फरस गदा दी मार्कर लंबाई ज मजर को अगर दी मीटर न कमरा मीटर न सरा कमरा खबर और ऐसी रहेगा कुछ मीटर न कमरा नु 10 स्केल ज डिवीजन की तकसीम कम सो कमा डिवीजन की तकसीम कम मिसाल के तौर पर दे म 100 इक्वल पार्ट्स की सको तकसीम को पसु इक्वल पार्ट्स के 100 इक्वल पार्ट्स की में तकसीम को द हर यो डिवीजन चिरे द 1 वर 100 मीटर बराबर 1 वर 100 मीटर खपल आसाने दपारा दी 1 वर 100 लमुंग नुम वर कड़ले सेंटी 1 वर 100 पसे सेंटी उलिकमा और मीटर पसे मीटर उलिकम नुदा मुंग सर बराबर इद 1 सेंटीमीटर वस तदी मार्कर लंबाई कसन आपको मा सही शो खबर और ऐसे रहेगा ना नुजब वस दे प सेंटीमीटर हो किना आपका चीज लंबाई दुमरा सेंटीमीटर आला और बेज मीटर तक कन्वर्ट को ले दा कन्वर्जन को पसी सही शो यो यूनिट बबल तसंगा कन्वर्ट की खबर और ऐसे रहेगा ना उद्दा चिकम डिवीजन स्केल मुंग डिवाइड को दी तो मुंग कैलिब्रेशन ऑफ स्केल सो तो कैलिब्रेशन ऑफ स्केल हुस द एरर की बदा खबरी मा खिल्लाजी सही शो दी तो मुंग सो कैलिब्रेशन ऑफ स्केल खुदा कैलिब्रेशन चिरे दी द पर यो शर्त लाजिमी दे चिद्दा डिवीजन या दा कैलिब्रेशन चिकर मुंग को नु द टूल डिविजन्स या टूल पार्ट्स चिदी दा इक्वली दा सही इक्वली यंग दा बस इक्वल 100 डिविजन्स की तकसीम हो अला बदा स्केल टिकी सही शो का फरस का मा चत दे दसी तकसीम को चिदा पार्ट घट या दा लुके या दा खगट या दा बलशदी नु पदी बनी बेज दी मार्कर लंबाई नशम मालूम हो खबर और ऐसे रहेगा कैलिब्रेशन द पारा या स्केल डिवीजन द पारा दा खबर लाजिमी दा कम डिविजन्स मुंग जोड़ो स्केल आगा बसई आगा इक्वली आगा ओवल की सही यानी दा डिवीजन और दा डिवीजन दा बखपलू की इक्वली दस दा बुम इक्वली दा बुम इक्वली खबर और ऐसे रहेगा ना वस दगशान द एंगल द मेजरमेंट द पर मुंग पदे सर्कल के से जोड़ो स्केल जोड़ो नो स्केल चिकल मुंग जोड़ो नो संग ज अल तक मुंगा मीटर चिकम दे आगा 100 इक्वल पार्ट्स की तकसीम कर दे 100 इक्वल पार्ट्स की तकसीम कर दे और हर यो पार्ट तमंग 1 वर 100 मीटर वेव या तो सेंटीमीटर वेव खबर और ऐसे रहेगा ना दगशान आगा टेम की चिकम दे खरक चिकम ना जो फिजिक्स मैथ्स वाला नागो विच दा सर्कल बमंगा 360 इक्वल पार्ट्स की तकसीम को सो इक्वल पार्ट्स की 360 इक्वल पार्ट्स की बस को तकसीम को दा पूरा सर्कल वा 360 इक्वल पार्ट्स की सको
تقسیم کو نو د دې هر یو پارت لینث چې دی څنګه چې دلته دا میټر ما په 100 ایکوال پارټس کې تقسیم کړو او د هر پارت لینث چې هغه 1/100 میټر دلته دا سرکل پورا سرکمفیرنس یا د دې سرکولر لینث زه په 360 ایکوال پارټس کې تقسیم کوم نو د هر یو پارت لینث چې دی هغه بس وي 1/360 of so circumference of a circle of circumference of a circle خبر اور رسیدای کنه ها وس که زه فرض کا یو ډیویژن راشم دا فرض کا ما سٹارټینګ پوینټ شو او دې نظر عالم یو ډیویژن خبر اور رسیدای کنه چې یو ډیویژن زرا علم نو دلته انګل کور شو کنه انګل و جوړیږي کنه ها دلته بس جوړیږي انګل و جوړیږي صحیح شو چې دا انګل جوړیږي صحیح شو نو موږ وایو چې ز په سرکل باندې 1/360 of circumference of circle distance cover gam نو سنټر سره چې کوم انګل جوړیږي هغه انګل وای 1 ډیګري هغه وای 1 ډیګري صحیح شو نو ډیګري به موږ ډیفاین کوو څنګه چې د انګل سبټینډډ د انګل سبټینډډ او د سرکل یو پارت موږ آرک وایو کنه دې موږ سره یو آرک نو دا یو آرک شو دا بل آرک شو دا بل آرک شو دا ټول آرک په خپلو کې څه دي ایکوال دي ټول آرک په خپلو کې څه دي ایکوال دي صحیح شو د انګل subtended by 1/360 of circumference of a circle. So you should the angle subtended at the center. याद साथ ही जो distance पर circumference कवर की वो सर्कल कब एंगल से सर जुड़ेगी सेंटर सर एंगल से सर जुड़ेगी सेंटर सर the angle subtended at the center by an arc of length equal to this you लिखा the angle subtended at the center of circle by an arc of length equal to of a length equal to 1/360 of circumference of a circle is called 1 degree. It's called 1 degree. खबर पोस्ट होय ना वसो फरस कदा दे पॉइंट ना दे पॉइंट जलाडम नो सो एंगल कवर की आ द दे ओ द दे पमंस की 1 डिग्री शी او د دې او د دې پمنځ کې با 2 ډیګري شي دغه شان د دې او د دې پمنځ کې با 1 ډیګري صحیح شو د اني 2 ډیویژن پمنځ کې با انګل صحیح 1 ډیګري صحیح شو اوس چې څومره ډیویژنز ما کور کو انګل ودا هغه ډیویژن صحیح برابرۍ فرض کما یو ډیویژن کور کو یو ډیګري انګل شو که لس ډیویژن می کور کو جو لس ډیګري انګل شو صحیح شو او چې پورا چکر ما پورا کو نو څومره ډیویژنز بس کور کوم 360 نو انګل بس وي 360 ډیګري صحیح شو نو په پورا سرکمفرنس اف سرکل کې با 100 ډیګري انګل 360 ډیګري انګل صحیح شو سرکمفرنس اف سرکل پدې کې زموږ سره ټوټل نمبر اف ډیګري سوی 360 سو بھائی 360 دې پورا پوښښ وای کنه ها وس دا ډیګري چې ده دا د انګل یونټ ده صحیح شو او د انګل اس ای یونټ چې ده هغه ډیګري نه ده هغه ډیګري نه ده دا ریلیشن به تیاری اس ای یونټ چې ده د پلین انګل هغه سره ریډیم صحیح شو اوس فرض کا زموږ سره دا یو सर्कल ले دا سره सर्कल دا سنټر دی صحیح شو او سنټر نه والا سرکمفرنس پوری دا فرض کو پوینټ او دی دا پوینټ ا دی او دا زموږ سره څه دی ریډیوس اف سرکل دی صحیح شو وس د سرکل لپاره ریډیوس فکس دی خبره ورسېږي کنه مو ویلو چې د سکیل په منځ کې ډیویژنز چې هغه به فکس وي هغه به صحیح فکس وي خبره ورسېږي کنه نو ریډیوس اف سرکل سره فکس دی صحیح شو دیزی نه دیزی پور ریډیوس او دیزی نه دیزی پوری هر زی پور ریډیوس سره سیم
صحیح شو. اوس که زه دومره آرک واخلم د A نه شروع شم راځم او پوینټ B ته راورسېدم. چېرته؟ پوینټ B ته راورسېدم. خو د دې آرک چې کوم لینث دی هغه زموږ سره برابر دی د څه؟ د ریډیس اف سرکل. صحیح شو. اوس چې دلته کوم انګل جوړیږي یعنی که د آرک AB لینث زموږ سره برابر دی د ریډیس اف سرکل. د څه؟ ریډیس اف سرکل. نو بیا چې دلته کوم انګل جوړیږي هغه به صحیح هغه ته موږ 1 ریډین. هغه ته یو څه 1 ریډین. نو کوم یو یونټ غټ دی؟ ریډین غټ دی. ریډین سره غټ خبره ورسېده کنه. نو ریډین چې موږ ډیفاین کوو ریډین به څنګه ډیفاین کوو؟ د انګل سبټینډډ د انګل subtended at the center of circle. تاسو ته ما ویلو چې انګل به همیشه لپاره څه جوړیږي؟ سنټر اف سرکل کې به جوړیږي. صحیح شو. او لینث چې دی هغه به کور کیږي په سرکمفرنس اف سرکل. خو د دواړه یو بل سره کنیکټ دي. دواړه یو بل سره سری ریلیشن دی دواړو په منځ کې چې څومره لینث اف آرک سیوا کیږي دومره سنټر سره انګل سیوا کیږي. دومره سنټر سره انګل سیوا کیږي. صحیح شو. No, the angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of that circle. To the radius of that circle is called radian. Yeah, 1 radian. خبر اور رسیدای کنه. کچرتا آرک لینث چې دی هغه د ریډیس اف سرکل برابري. صحیح ده. په سرکمفرنس باندې په کوم ځای؟ په سرکمفرنس. نو سنټر سره چې کوم انګل جوړیږي هغه ته موږ څو ریډین ویو؟ 1 ریډین. او دا څه شی دی؟ SI یونټ دی. سره SI یونټ دی. په خبره ورسېدای کنه. اوس موږ وایو چې دا یو ریډین شو. صحیح شو. فرض کا بل آرک مونږ کور کو او دا غي ریډیس دا هغه آرک لینث هم د ریډیس برابر دی. نو 2 ریډین بشي. صحیح شو. بل آرک مونږ کور کو دا غي لینث د ریډیس برابر دی 3 ریډین بشي. بل آرک مونږ کور کو دا غي لینث هم د ریډیس برابر دی 4 ریډین بشي. صحیح شو. نو اوس مونږ دا کیلکولیټ کوو چې دا پورا سرکمفرنس مونږ کله کور کو نو انګل به 100 ریډین. انګل با 100 ریډین. خبر ورسېده کنه. انګل با 100 ریډین. صحیح شو. No total number of radians in circle. So मालूम total number of radians in a circle. सही शो या in circumference of a circle. खबर और ऐसे रहेगा ना. नूंगे वो कचरता the arc length चिरे अगर ऐसा बराबरी د ریډیس برابرۍ. صحیح شو. یعنی لینث کا فرض کا زموږ سره 1 ریډیس شي. صحیح 1 ریډیس نو انګل بسوي 1 ریډین. انګل بسوي 1 ریډین. دې خو پوهه کړه. صحیح شو. سرکمفرنس اف سرکل چې دی دا غي لینث تاسو ته پته راغه برابر دی 2 پای r. لینث اف سرکل یا دې ته موږ وایو سرکمفرنس of circle دا برابر دی 2 پای r. صحیح شو. 2 کانسټنټ دی پای کانسټنټ دی او r بدلیږي. صحیح شو. r سکیږي بدلیږي. کله یو سرکل ریډیس چې غټ و داږي سرکمفرنس به هو سی وای او دا ډول ریډیس کمپیر کوي او سرکمفرنس کمپیر کوي. صحیح شو. دا ریډیس لو کې دی سرکمفرنس هم لو کې دی او دا ریډیس غټ دی سرکمفرنس هم غټ دی. صحیح شو. نو مونږ په پورا لینث اف سرکل کې معلومو. پس کې معلومو په پورا لینث اف سرکل او پورا لینث اف سرکل چې هغه 2 پای r دی. هغه سره 2 پای r. نو اس دین چې 2 پای r جوړ کما نو علاوه سرکمفرنس سره برابرېږي. نو دی 1 r لا چې په 2 پای کې سره ورکم نو 2 پای r بشي. او ایکویشن اصول لري د صفات را چې یو ټرم کې ضرب ورکوم دواړه سیټ ته ورکوم. سبا ورکوم دواړه سایډ ته ورکوم. صحیح شو. دا let suppose this is equation number 1. صحیح شو. multiplying both sides by 2 pi ولی چې circumference دی برابر. صحیح شو.
نو دا به زموږ سره شي 2 پای ملټیپلایډ بای 1 سره چې سره بوخري هغه به تی بیر شي صحیح شو او ریډیوس از ایکوال ټو دا به شي زموږ سره 2 پای 1 سره چې سره بوخري 2 پای بشي او دا به شي سو ریډینس یاد ساتئ دا ریډیوس دی دا ریډین دی دا سرکمفرنس دی لینث او دا سره انګل دی دواړه یو بل سره ریلیټډ دي دواړه یو بل سره ریلیټډ دي نو دا د څه لیکلی شم چې 2 پای r is equal to 2 pi radians 2 pi radians या 2 pi r बराबर दे रसो دا फरज का शू इक्वेशन नंबर 2 सही शो नो as we know कि 2 pi r is equal to circumference of a circle सही शो नो दसिम लिख रहे शो दसि होबा लिख रहे शो कि 2 pi r बजे सो लिखम circumference so लिखमा circumference of circle बजमून सर बराबरी the 2 pi radians सब बराबरी the 2 pi radians सही शो नु पर डिग्रीज की पर सर्कल के टोटल एंगल चिरे अगर सरे टोटल एंगल दार सही शो अगर दे 360 डिग्री और पर रेडियंस की टोटल एंगल चिरे अगर सरे 2 pi radians 2 pi radians खबर और रसी रहेगा ना हाँ मुस मंगा डिग्रीज और रेडियंस चिरिया गयो बल सर रिलेट कोली शो गयो बल सर रिलेट कोली शो जका چې په دوړو کې کامن خبره شته ریلیشن الهونګ اسټابلیش کولی شو چې په دوړو کې کامن خبره ده چې دا هم په پورا سرکل کې دی او دا هم په پورا سرکل کې صحیح شو نو ریلیشن بټوین ډیګریز اینڈ ریډینس relation between degrees and radius صحیح ده وګوره موږ ته پته ده چې circumference of circle صحیح شو یا د دې په ځای موږ لیکلی شو 2 پای r برابر دی د 360 ډیګري دا شو equation number 1 صحیح شو او هغه ځینې موږ ته پته ده چې circumference of circle یا دې په ځای موږ لیکلی شو 2 پای r is equal to so 2 پای radians 2 پای radians دا شو equation number 2 صحیح شو خو د دواړه equations left side برابر دي left side سره برابر دي اصول دا دي چې کله دوه equations یو side برابري هغه بلوم خپلو کې برابري بلوم خپلو کې صحیح برابري موږ دا لیکلی شو comparing equation 1 and 2 comparing equation 1 and 2 صحیح شو موږ دا لیکلی شو چې 2 پای radians r اوس نه دی radius نه دی angle دی صحیح شو is equal to 360 degree صحیح شو نو موږ یو چې یو ریډین کې با 100 ډیګري یو ریډین کې با 100 ډیګري نو یو ریډین چې معلومه دلته به 2 پای ختموم صحیح شو او 2 پای به څنګه ختموم دواړه سایډز به 2 پای ډیوایډ صحیح شو دا شو لیټ سپوز this is equation number 3 dividing both sides by 2 pi صحیح شو نو 2 pi radians او divided by 2 pi is equal to 360 degree divided by 2 pi 2 pi बस شي کټ بشي ودلته به 1 پاتې شي نو 1 radian is equal to 360 divided by 2 او pi value د 3.14 صحیح شو نو دا چې تاسو کیلکولیشن وکړئ 1 radian به برابر شي د څو 57.3 degree یو ریډین چې دی هغه به برابري د 57.3 ډیګریز وس کتا سلا انګل راکړی هر څه ویلیو په ډیګریز کې راکړي او وی ریډین ته بدل کړي په کم ریلیشن په بدلوي په دې ریلیشن صحیح شو یا کتا سلا ریډینز کې درکړي وای ډیګریز ته بدل کړي به هم په دې ریلیشن څه کوي بدلوي به هم په دې ریلیشن څه کوي بدلوي صحیح شو یو دوه एग्जांपल یو په وکړه راکړه ټیسټر
मिसाल के तौर पर तस्तोई कैलकुलेटर रवा ले लगे ओकस स्टे कैलकुलेटर निश्ते मोबाइल की निश्ते कैलकुलेटर calculate radians in a 150 degree angle. Calculate a radians in 150 degree angle. सही सो नो मोले राकड़ सरे गिवन सरे वाय चावा angle in a degrees. सही सो angle in degrees बराबर दे 150 degree. सही सो required सरे angle in a radians aga wadi solution badali dasishi chimun tapatara ch 1 radian barabar de the 57.3 degrees सही सो उसदा उल्टा कऊ मेरा कदी पर वक्त किरा ऐसा कऊ उल्टा कऊ यानी मतलब जारे ची दलतोरी कई डिग्री सही सो जेम ची 1 डिग्री की सूर्य रेडियंस 1 डिग्री की सूर्य रेडियंस द्वारा साइड पर 57.31 डिवाइड कम करना या डायरेक्ट कुमुलेशन दा दलता जरब की दलता बस किसी डिवीजन की बशी जब वे मा ची 1 डिग्री बराबर शी द 1 वर 57.3 radians दा रिलेशन हम याद साथ है दा दशम लिखलेशु ची 1 डिग्री is equal to 1 over 57.3 radians. खबर हो रही है क्या बड़ा से यह खबर है सही सो वस्तास तो वही 105 डिग्री के रेडियन मालूम है सही सो द्वारा साइड ला 105 के जरा वर्क है सही सो बदी तरीका दाल कीगी चिकुम गीवनी आगा बदा 1 बराबर है आगा बदा 1 बराबर है बे बदा आसान है सही सो no multiplying both sides by given value से 150 सही सो 150 की वजह से का जरा वर्क का no 150 multiplied by 1 no 150 बशी का ना 150 degree is equal to 1 over 57.3 और multiplied by 150 radians 150 57.3 डिवाइड का 150 degrees बराबर शी जरा बकाया का कैलकुलेशन 150 डिवाइड बाय 57.3 57.3 तो शो 2.61 रेडियंस खबर हो रही है उदा गोर तसलाई डिग्रीज की दर कड़े और रेडियन था बदलूल वाड़ी रेडियंस तस कूल वाड़ी बदलूल वाड़ी कहारा वेली विराकड़ा नुद्दा का तरीका रगा इसरा तरीका हुयात साथई चिकुम तसर गीवनी कम सही गीवनी दा इक्वेशन चिरे दिस बराबर है अगर गिवन 1 बराबर शी अगर गिवन दस शी 1 बराबर शी और रिक्वायर्ड बल तरफ था जाई सही सो ये मतलब चे उस दा उल्टा केस में तो उसतास तो वही calculate number of degrees in 2 radians सिशे calculate number of degrees in a 2 radians सही सो उस इक्वेशन ता तैयार दे 1 given सरे given दे angle in radians is equal to so 2 radians required sare angle in degrees word सही सो solution दारे equation बावल लिखी सही सो 1 radian is equal to 57.3 degrees सही सो उस कम ची given दे अगर already the 1 बराबर दे उस दा आफादी फकुल तजरत सही सो multiplying both sides by given value sara 2 आपके के बजारा वर्क हुआ नु 2 multiplied by 1 radian न बसारा 2 नु 2 radians बराबर शी और 2 multiplied by 57.3 degrees दिन हर सवेली उराला रागे बसई बराबर भाई नो
کچرتا اینگل چې دی هغه په ریډینس کې راکړی نو ډیګري ته بدلولی شئ او که په ډیګریز کې راکړی نو ریډین ته بدلولی شئ څنګه وبدلوئ په دې ریلیشن به بدلوئ صحیح ده خبره ورسېده که نه په دې ریلیشن به څه کوئ بدلوئ صحیح ده اوس تاسو ته ما ویلي وو چې په پوره سرکل دا اینګل مونږ هسې هم ډیفاین کولی شو په ټراینګل کې هم اینګل دا ټراینګل دی کې دا اینګل دی که نه دا هم اینګل دی دا هم اینګل صحیح شو که تاسو وګورئ په ټراینګل کې اینګلز مختلف دي اینګل صحیح مختلف دي که دې ټراینګل کې دا اینګل یو دی دا یو دی دا بل دی اوس بل ټراینګل دی هغې کې دا اینګلز بدل دي صحیح شو بل قسم ټراینګل دی هغې کې به صحیح بدل وي په خبره ورسېدی که نه په سرکل کې مونږ اینګل ځکه ډیفاین کوو چې یو خو هر یو سرکل چې دی په هغې کې اینګل سیم وي په هغې کې اینګل صحیح سیم وي که ته غټ سرکل وایې او که وړوکی سرکل وایې صحیح شو خو د هغې اینګل به صحیح سیم وي صحیح شو په خبره ورسېدی که نه او دویمه خبره دا ده چې په سرکل کې میکسیمم اینګل دی 360 ډګري سره میکسیمم صحیح شو نو او بیا تاسو ته ما ویلي وو چې دا په سرکل کې چې مونږ دا اینګل مونږ وایو چې دا مونږ 360 ایکول پارټس ته تقسیم کو 360 ایکول پارټس ته څه کو تقسیم کو او دا مونږ 400 ایکول پارټس هم تقسیمولی شو خبره ورسېدی که نه نو بیا به د هر یو آرک لینث ته څه برابر و د 1/400 of circumference of a circle صحیح شو او اینګل به بیا مونږ داسې ډیفاین کوو چې the angle subtended at the center by an arc of length equal to 1/400 of circumference of a circle صحیح شو او total number of angles بسو 400 total number of angles بسو 400 صحیح شو خو 360 چونکه پری هیسټاریک دا راغلی صحیح شو خبره ورسېدی که نه مونږ ته نه دي یاد چې د هغه ټیم نه دا 360 راغلی صحیح شو هغه ټیم چې کوم خلک وو صحیح ده د میتھس والا هغو دا انسا فکس کړله صحیح شو خو بیا وایي چې دی ولې فکس کړله نو دی ځکه فکس کړله چې مخکې د خلکو کنسپټ دا و چې پوره کال چې دی هغې کې 360 ورځې دي هغې کې څو ورځې دي 360 نو ګوره کال هم چکر لګوي کال هم سره سرکولر دی یعنې فرست ډے شو صحیح شو اولنۍ ورځ شوه یو پوینټ نه شروع شوه که نه دویمه درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه بیا اخري سر له راشي که نه په خبره ورسېږي څنګه چې سرکل دې پوینټ نه شروع شي او بیا دې پوینټ له راځي دغه شان د کال د ورځې سرکولر دي سري کوم شی چې بار ریپیټ کېږي هغه سرکولر دي په خبره ورسېږي که نه لازمي نه ده چې یو شیپ دي داسې هغه دې سرکل صحیح ده سیکوینس هم سرکولر کېدی شي سیکوینس هم سرکولر کېدی شي نو چونکې هغه ټایم د خلکو دا خیال و چې کال 360 ورځې دی نو ځکه دا او کال هم سرکولر دی صحیح شو نو دی په 360 ډګریز کې سو تقسیم کړی او بله خبره دا ده چې 360 د سین سره دی ملټیپلز دي ملټیپلز یې څه دي ډېر دي نو کلکولیشن بیا اساني کلکولیشن صحیح اساني خبره ورسېدی که نه اوس دا خبرې ورته یاد دي که نه اوس په پوره سرکل کې زمونږ سر چې دی 2 پای ریډینس چې دي هغه برابر دي د څه 360 ډګریز 2 پای ریډینس برابر دي 360 ډګریز صحیح شو پای ریډینس برابر دي پای ریډینس به برابر دي 2 به دې خوا راوړو که نه 360 به 2 ډیوایډ شي نو 360 چې په 2 ډیوایډ شي څه به شي 180 ډګري دا به ته په یاده یادي پای ریډینس برابر دی د 180 ډګري پای بټه 2 ریډینس څه برابر دي نو دا به په 2 ډیوایډ کو کنه دا به څه شي 90 ډګري څه به شي 90 ډګري دا به ته یادي چې پای بټه 2 ریډینس با 90 ډګري برابر دي چې کیلکولیشن ضرورت ته به کې نه صحیح شو یا پای بټه 4 ریډینس څه برابر دي دا به په 2 ډیوایډ شو به په 2 ډیوایډ شو ځکه پای بټه 4 شو دا به زموږ سر شي 145 ډګري نو دا ویلیوز چې دا ځان سره یاد ساتئ صحیح شو خبره ورسېده که نه بیا زموږ سره دی څه سالډ اینګل હવે સભાઓ બંધ કરે